जी नाज़रीन د 9 मई واقعې د یو کال شو او تر اوسه د دې ملزمان ګیر شوي نه دي. آیا دا واقعه چا کړې ده؟ دې حوالې سره موږ اولس دا تپوس کوو چې دا واقعه ولې شوې وه، چا کړې وه. دې واقعې کې دا کسان چې بهر راوتي وو دوی ته داسې پکار وو چې داسې وایلنټ پروټیسټ وکړي، داسې نقصان ورسوي خپل ملک ته، خپل وطن ته. راځئ موږ سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرګي څنګه خیر خیریت؟ شکر دی خیر. دا راته وایه 9 مئی ته یو کال شو چې کومه حادثه پیش راغلی وه پېښور کې. عمران خان چې قید شوی و نو د عوام پروټیسټ لوتې وه. پروټیسټ کې ډېر زیات نقصان شوی و، ریډیو آف پاکستان یې سوځولی و، BRT ته نقصان رسولی د عوام. نو دې حوالې سره دا راته ووایه چې عوام ته پکار دی چې یو لیډر لپاره دومره داسې حد پورې خپل ملک ته نقصان هغه کړي. نه عوام له خو داسې نه دی پکار چې یاره د یو لیډر دپاره چې کوم دی ټول ملک تباه کړي. بیا هم ادارو ته هم دا پکار دی چې یاره یو لیډر پاپولر وي، هغو ته هم دا نه دی پکار چې یاره یو بېعزتي وکړي ورله. مطلب دا دی چې غیر دغه باندې ګرفتار کړي. دا چې پروټیسټ وشو دې کې اوس ته چا له الزام ورکول غواړې؟ دې کې PTI کارکون شو یا ګورنمنټ وه آیا یا اپوزیشن پارټي وه؟ یاره دې کې خو ځکه څه نه شو ویلی، دې کې لکه چاته دا پته نه لګي چې دا څوک و. یو دغه له ووتل PTI والا، نو کیدای شي نور پکې را دننه شي، کیدای شي نور پکې را دننه شي. خبره داسې ده چې بدنام PTI شوله. ځکه چې PTI کارکون خو زیاتره سټیټمنټ دا ورکړی چې موږ پکې نه وو، دا بل کسانو، موږ یې پخپله نه پیژنو. نو دا اوس ته څه وایې، دا PTI پخپله وه که نه وه؟ بس دا راته وایي. څه حدوده پورې د PTI خبره هم صحیح ده، ځکه چې هغوی پر امن کوي، خپل ریډر رهایي غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملګري د 9 مئی واقعې تقریبا یو کال شو او 9 مئی باندې به ښه پوهېږي چې عمران خان یې ګیر کړی او دا عوام راوتې او نقصان یې هم کړی. ریډیو آف پاکستان یې سوځولی، هلته BRT بس چې د هغه ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. او دا یو لیډر لپاره عوام ته دا پکار دی چې داسې وکړي. نه جي داسې خو نه کول پکاره، او به هر حال دا څیز به زه وایم چې یاره عمران خان نه یې کړی، دا کیدای شي نور دویم کم پارټي چې هغې کړی یا نو د دې چې انکوایري کېږي، کمیشن سازیږي هغې. نو اوس ته پورې خو د 9 مئی څه ریزلټ ونه وتلو چې یاره دا کس چې کوم دی دا پکې نه عدالت ته مخامخ کړلو، نه پې سزا وخته، نه پې څه وختله. نو والله ولم چې څه. نو تاسو اوس څه ویل غواړئ؟ لکه مثال په طور 9 مئی چې دی وشوه، اوس 9 مئی بیا ده، یو کال وشو، صحیح ده. اوس به د عوام وځي، دا پروټیسټ به کوي. کم نقصانات چې شوي دي د هغې موږ پر زور مذمت کوو. دا زموږ ملک دی، دا ډېر په قربانۍ سره آزاد شوی دی، او حالن کې هر څوک احتجاج کوي نو هغه دې پر امنه طریقې سره وځي، پر امنه خپل احتجاج دی کوي. نو داسې نه چې یاره زموږ د ملک مشرانو ډېرې قربانۍ نه ورکړي دي، خو هغه د پاک و هند د هغو زموږ چې کوم علاحدګي دي کېدله په هغې کې څونه شهدا زموږ شوي دي، خو هغې ته وګورئ، داسې نور وګورئ، نو داسې نور دغه په موږ واقعات راغلي دي، نو دا ډېر په قربانو څخه آزاد شوی دی. نو که څوک هر څوک احتجاج کوي هغو ته زموږ دا ریکویسټ دی چې پر امنه روزئ، پر امنه احتجاج ریکارډ کوئ. بس یو آخري پوښتنه دا کوم چې تېر کال چې دا احتجاج شوی و دې کې دا دومره نقصان شوی، د دې الزام به ته چا له ورکوې؟ آیا حکومت دا کړی یا عوام پخپله دا کړی یا اپوزیشن پارټیز والا پکې انوالو وو؟ اوس هغوی موږ لکه هېڅوک دا نه شو ویلی چې یاره هغو ته اوسه پورې په یو کال کې دا ثابته نه کړه چې یاره آیا دا PTI کړی دی یا دا بار ایجنسیانو والا کړی دی یا څه کړی. نو موږ به څنګه ظاهر وکړو؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دا 9 مئی واقعې نه به تاسو خبرې چې 9 مئی باندې څه واقع شوې وه، دا عوام راوتې او پروټیسټ لپاره عمران خان لپاره پروټیسټ یې کړو، په دې کې ریډیو آف پاکستان یې سوځولو، BRT ته نقصان ورکړو. دا یو لیډر لپاره عوام ته کول پکار دي. پهله خو زه خپل تعارف وکړم، زه د کینټ چې دی که نه سینیر وایس پریزیډنټ یم، او سیکنډلی داسې کار دی دا چې کوم ټول شوی دی هغه ټول چې دی که نه عوام دپاره خو هېڅ هم نه دی شوی. ټول چې دی که نه یو کس دپاره چې دی که نه ټول یو پروګرام جوړ کړی و، هغه چې دی که نه بس رسته کولو، ټیک شو که نه. نو باقي ستاسو مخامخ دی ټول. خیر راته دا و چې دا حادثه پیش راغله، د دې ذمه داران څوک دي؟ ګورنمنټ ده، PTI ورکرز دي یا اپوزیشن سولر؟ بس اپوزیشن سولر دی چې هغې دا چې دی که نه دا خواهش و چې عمران خان ته چې دی رسته کولو هغې دپاره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. आप सर मुझे आप ये बताएं कि जो 9 मई का वाक़या हुआ है, 1 साल हो गया उससे, तो उसमें जो नुकसानात हुए थे, रेडियो ऑफ पाकिस्तान जलाया गया था, इसके साथ साथ BRT की जो बसों को नुकसान दिया गया था, फेंसेस तोड़े गए थे, ये एक लीडर के लिए आवाम को चाहिए कि ऐसे मुल्क को नुकसान दे? लीडर ने नुकसान नहीं दिया है,
ये इदारों ने नुकसान दिया है। आप चले जाए अभी कंपनी बाग जाए, आर्मी वाले आपको छोड़ते हैं कंपनी बाग जाने के लिए, तो उन्होंने अपने ऑफिस में क्यों छोड़ दिया आप लोगों को? उनकी अपनी किधर थी एजेंसी, उनसे मालूमात करें ना कि एजेंसी किधर थी आपकी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो हादसा पेश आया है इसका इल्ज़ाम आप किसे देंगे? हुकूमत को या पीटीआई के जो वर्कर्स खुद एहतजाज पे निकले थे उनको, या अपोजिशन वाले लोग? पीटीआई ने कुछ भी नहीं किया है, ये तमाम हुकूमत ने कराया है। ये चीज़ को वजीर बना दिया है नकवी को, ये सब उसी का गया हुआ है। Grano katun sa sa wari dewari sa ulis sara inari chaya da kul pakaru kanu kul pakar د دې ذمہداران څوک دي؟ دې سره تاسو نه اجازه غواړم. کیمرامین حذیفه سره فرحان خان میجه 91 نیوز پېښور.